نو څوک به په قیامت کې د چا سفارش نشي کولی تر څو چې ورته الله جل جلاله اختیار نی ورکړي او الله ورته اجازت نی ورکړي الا من بعد اذنه رستو د الله د اجازت د الله د اجازت نه رستو بیا یې سفارش کوي او چې الله اجازت نه دی ورکړی نه پیغمبر د چا سفارش کولی شي نه ولی کولی شي نه عالم کولی شي نه شهید کولی شي نه حاجی کولی شي چې کله الله اجازت ورکړي تور سفارش وکړه بیا به عالمان هم سفارش کوي حافظان به هم سفارش کوي شهیدان به هم سفارش کوي حاجیان به هم سفارش کوي ماشومانان بچي چې وفات شوي هغوی به هم سفارش کوي دا ټول بیا سفارش کوي خو تر کومې چې الله اجازت نه دی ورکړی نو دې سفارش نشي کولی هر چا خپل خپل مرتبه ده او خپل خپل سفارش او خپل خپل کسان به دې راوباسي الله به ورله دا اجازت ورکړي بعضې خلک وایي دي په الله زورور دی العیاذ بالله کوم خلک چې د عقل غلامان دي خپل عقل ته ګوري که نه هغوی بیا ډېر اشکالات په ذهن کې راځي ډېر شکوک او شبهات ورته پیدا کېږي هغوی ویل دي الله باندې زورور دی چې الله یو کس جهنم ته لړه کړی دی نه الله ورله دا مقام ورکړی دله عزت ورکړی حدیث مبارک کې راځي چې کوم ماشوم بچی وفات شو د دې بچی په جنازه کې چې څوک چا شرکت وکړو دا ماشوم بچی به د خپل پلار او د مور او دغه جنازې والا د ټولو سفارش حافظ قرآن دا به د لسو کسانو په چا چې جهنم واجب شوي د هغې حفاظت سفارش دغه رنګې حاجي صاحب چې حج قبول شوی دی دی به د 400 کسانو سفارش دغه رنګې عالم دته به الله د اسمان د ستورو برابر اجازت ورکړي خو عالم با عمل دی ټول سره عمل ګوري شرط دی خو حافظ دی نو عمل ورسره شرط دا خبر به مونږ پرېږدو خو عالم دی نو عمل ورته شرط دی عمل او کو حج دی نو قبولیت ورله شرط دی دا ټولې خبرې ورسره شرط دي چې د په خپل علم عمل نشته دی د خپل ځان سفارش نشي کولی د خلکو به څه د په قرآن عمل نشته نو دی د خپل ځان سفارش نشي کولی د حافظ به دغه سفارش نو علم عمل حفظ عمل حج عمل د هر عمل ورسره شرط نو دا سفارش بیا خلک کوي